ليبتلوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. دا سورہ مائدہ دے. سورہ مائدہ مخ کی بیان تیر شوئے دے. رکو نمبر دے شپیگم، آیت نمبر دے 35 نمبر آیت دے. مخ کی رکو کی بیان فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. خپوشی اللہ بہن کے دے اور رحیم دے، غفور دے لمن تابا. سوچی تو باو بس اللہ غفور دے رحیم دے. اللہ تعالیٰ مہربان دے پا آغا چاول سمال شپتو بے. دیکھئے اللہ تا دا قرب بیان دے. مخ کے ہم تو بے سرا سڑا خدای تا نزدیکی. تو بے سڑا چا تا نزدیکی؟ اللہ تا. اور دلتا ہم دا قرب بیان دے، دا نزدیکت بیان دے. اللہ تا دا نزدیکت وسیلہ ولٹا ہوئی. اللہ تا دا قرب ذریعہ دا غزولو تا پوسا دا زی چیتا برزکی کنا دا غزکی لگا رنو مکتے دا سکتا. اللہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان خواندانو اتقوا اللہ، اللہ نویرے گے تقوی اختیار کریں. اللہ نویرے گے پا محاربت دا اللہ تعالیٰ کے او دا رسول کی، پا مخالفت دا خدای تعالیٰ او دا رسول کی. اتقوا اللہ، اللہ نویرے گے دا بعد لار ما اختیار ہوئی. وابتغوا الیہ الوسیلتا، تلاش کے تاسو الیہ دی اللہ طرف تا، اللہ نزدیکت طرف تا، ثواب طرف تا. الوسیلتا اگر ذریعہ پیدا کو اللہ تا قریب شئی او دا طولنا اعلی مقام دا قربت بئی نہیں. اللہ تا قریب دل غاڑی جاہدو چھے وقت جہاد وکھے فی سبیل اللہ لاری دا خدای تعالیٰ فی سبیلی ہی پا سبیل دا خدای تعالیٰ کے پلاری دا اللہ تعالیٰ کے اعلی مقام بیان کرلو. اللہ تا دا قرب او دا نزدیکت. السلام علیکم. دا اعلی مقام دے. ہلو. یہ دا معلوم شوات سے جہاد اللہ تا دا قربت اعلی درجات او دا نور لاری سے دی اغا یکی بات دیگاری دا نورم دیو. لفظ دا وسیلے سے دے دا دی لغوی تشریح اغا صحابہ و تابعین کھڑے دی. موتی شفیع رحمت اللہ علیہ وائی ہر ہاگا شای اللہ دا رضا او دا قرب ذریعہ جڑی گی اغا اللہ لرا، اغا انسان دا پارا اللہ تا دا قربت دا نزدیکت وسیلہ دے. کمشی باندے اللہ رضی کی گی او کمی ذریعی باندے کمی لارے باندے اللہ رضی کی گی. دا اللہ دا پارا دا قربت چے دے ذریعہ دے. ہم درنگی لگا سرنگی اعمال صالحہ دیسا سڑے اللہ دا نزدیکی
همدارنګه په هغه ذوات فاضله څنګه انبیاء او صالحین دي دغه صحبت او محبت هغه هم په دې کې داخل پیغمبرانو سره نږدې کېږي خدای ته بچي کې صلاحو سره صحبت اختیاروي خدای ته بچي نږدې کې علماء سره صحبت اختیاروي الله ته نږدې کې علماء ملګرتیا او وابتغوا الیه الوسیله الله ته د قربت د قرب لارې ولټوي تاسو پیدا کومې ذریعہ وابتغوا الیه الوسیله یہ صدا اور کے داخل دی ذوات فاضله صدا او انبیاء او صلحاء دا هم د الله د رضا د پاره اسباب دي دیو جنا انبیاء او صلحاء سړی وسیله جوړ کی او دعا چانو غواړي وخت چانو وږي الله نو وږي لکه څنګه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عباس رضی الله عنہ وسیله جوړ کړل دیا منی برن وږي ز وسیله د دې عباس سے صدا نبی علیہ السلام تر مبارک یو صحابی ته نبی علیہ السلام لون صحابی او څه کلمات او د وخیل هغه ورته فرمایل وایا اللهم انی اسالک اے الله زتانا سوال کوم واتوجه الیک بنبیک محمد زتا توجه خدای زتا ته وسیله ګرځوم هغه نبی ستا چې محمد دی علیه السلام نبی رحمتي چې دی نبی ده سلا په ذوات فضله سره شرک نه یوای څنګه ژوندۍ سجایز د مړو سره نه دی ژوندۍ سجایز د مړو سویل نه دی جایز آیا دا فضیلت دا برکت دا خیر دا په مرګ سره د ولی ختمي کې کامل کیږي مرګ سره کامل کیږي ختمي کې د مسائلو کې غلو خانه ده غلو افراط تفرید خانه ده اچھا وسیله ونه والا دعای خدای نه وکړه دا جایز ده شرک نه ده او کڅوک زیارت تلول سجدي کوي بزرگانو نه وخت کوي دا افراط تفرید دی سره وای څلاړې مشرکی بل یې څنګه لورشال ته سجدا وکا دا دوا په غلطی دي کنه دی مانس کې راه اعتدال دی لار د اعتدال د دې مانس کې دی نو ولی بزرگ دی صالح انسان قبر تطلل دا شرک دی او نه د سجدوی اجازه د وخت اجازه شته د کومه چې دا مانس کې ته دا ګرام دي دا افراد تفرید دا اصل دا مسلک د علماء دیوبند وجاهد فی سبیله د وسیله اعلی مقام څه دی هغه jihad د الله بلاری اعلی مقام مجاهد وای زدینه هو جهاد مراد خدای ویری دی جو ورکه دا اعلی مقام بیان د نور ذرائع دین اورست اور کیچه قرآن اعلی ذکر کوي ادنا اور باندې اته جهاد دی فریضه د خدای تعالی د دین نو چې تولی د پاره لوی ذریعہ د خدای ته سره ور باندې شي نزدیکی لعلکم تفلحون دې د پاره کای تفلحون تاسو کامیاب شئ چې سره الله پر بد سره الله پاک پلار کې جهاد سره جهاد نه علاوه نور ذرایع د قربت دي خدای تعالی د رضا او د خوشالولو ذرایع دي
وسائل دي هغه اختیار کوئ لعلکم تفلحون کای تفلحون تاسو به شئ کامیاب اوسئ دا وجاهدون مراد مثل اعلی مقام د جهاد د الله د قربت اعلی ذریعه دی اعلی مقام دی د وسیله او د نورو کې داخل دي ورستا دا نو باسنا زوی زنانو جهاد نه هغه بل خبره وره جهاد اعلی مقام او د نور د قربت څخه ذریعه دي دا ورستا لکه د عبادتو عبادت بدنی اعلی مقام چاته حاصل جمال منو المنستا یہ تک نہ ہو کا څه زه وو ته تیز لګي الله په تو صحت دی مو دا ټول ته ما به مارونه تکات ستوره او خدای قسم دې صدا قرآن کې لوی برکات ده خدای کوم کې دا تکاشته ده دا زما نه کې د کیږي زدان تاروش دومره بوجوي روان دا مرای نه دا سحرو کو صبحین من شکو خدا پر برکات ما دې دې کې وخت دی نه دې زرا شفا قرآن کې شفا رمضان کې شفا منځ کې شفا یہ صحابی علیہ رسول اللہ زمریض یم نبی علیہ السلام فرمائے قم فصلی باز منزکا فإن فی الصلاة شفاء زکا منزکی شید شیکی او دسه کی شفاء قرآن کی شفاء اعمالو کی او دغه شفاء پر اعلی مقام چاته حاصل منزتا عبادت دا هر شي کې هر حال کې د هر عبادت یو اعلی درجه وي د هر شي الله تعالی د قربت په درجه کې په ذرایعو کې وسایلو کې اعلی درجه هغه جهاد حاصل د تدیر زره چې جنت له قریب راځه جهاد د جنت نږدې لاره جهاد زر چې د اندر وړي مجاهد صاحب شهید شي زر به ورسي خدای سبب ملو الله پاک د متوستا هغه مرګ نصیب کی څنګه به ته خوشحالي څنګه ته شهادت امين لعلکم تفلحون دې د بارز تاسو کامیاب شوي الله ته قربت حاصل کوئ تاسو ته نجات ملو شي تاسو به کامیاب شئ په جهاد سره انفاق هغه خرچه هغه مال لګول چې مجاهد باندې د جهاد کې دې سره مدرسې باندې کوي دې سره او د الله په دین باندې خرچه کوي دې سره لعلکم تفلحون تاسو به کامیاب شئ په مال سره نه کامیابې ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کافران دي دا تخویف ده د کفر هغه انتهایی درجه کې نقصان خای کفر انتهایی درجه کې نقصان ده شاید یقینا هغه کسان چې کافران دي لو ان لهم ما فی الارض جميعا چیرې دوی سره دا ټول شیونه مملوک وګرځيږي چې بزمګه کې دي جميعا دا ټول قسمونه د مالونو قانونا جیددونا انگلے وٹلے دا ټول اقسام د اموالو دا یو سړی د پاره وګرځيږي په مل کې ومثله ماهو او په مثل د سره نور زمکه مهای نور دور جیددونا وې نور به ګناه ګورا مولا صاحب تا اوس پته ولګيږي چې د دنیا څه کې ماته ایمان په بدل کې دنیا ته چی ایمان نخلاص سړای اټوله دنیا د دشوا د ټوله بازار کې حال کې نوکران مزدوران نه مال ده اټوله دنیا او دور نور شي بیا هم د ته फायदा دا نقصان کې نه فائدہ دا خو د غیب ساده د ورو واخلق پاتې دي هر سړی په خپل سترګو باندې وکس
لو ان لهم ما فی الارض کچری وګرځېږي دې دپاره دې کافرانو دپاره مملوک وګرځېږي ما هغه اقسام د ملونو ټول جميعا ټول فی الارض چې دی په ځمکه کې موجود دي دا شیونه ومثله معه فمثل د دې ځمکې اموال نور هم شي صدقه کله دیو گیر شي کنه الله ملائکه ونیسي جیل ته روان کی وای زبر لګي روپې دې کوم جیل ته سره روان کړي پولیس والا دا وایي چې 1 لک روپې دې کوم رګدي د وخت بیا یې په سا وذکر صدا الله ملائک د الله سپایان ونیسي بیا به دا کافر سوای لیفتدو به دې لپاره چې دا کافرانو ځانون اخلاص کی په بدل د دغه مال باندې ځانون اخلاص کی په بدل د دغه مال باندې ټول دنیا د کاون سره دور نور د کاون سره مخلص کا ذات تم جیل تم ما به جهنم تا خلاص کې دوی من عذاب یوم القیامت عذاب دورې د قیامت نمات کو بلا منهما قبول بنکړل شي د دوی نه دا چند دا ډالرې دا بینکونه دا درهم دا دنانه دا سونی دا ټول جواهر زمکه سونه کې سړي دا بونه قبول यहाँ दुनिया का सिक्का नहीं चलता दुनिया वाला सिक्का दलता न चलेगी न माल सिक्का न चलेगी सड़ाई वर्ष बस न माल सिक्का खाता न चलेगी वलहुम अज़ाबुन अलीम دوی د پاره د عذاب دردناک یریدون دوی اراده لري دا کافرانو دوی به اراده لري ان یخرجوا دوی روزي من النار دورنا وما هم خارجین او نبوی دوی وتون کی د مال دغه جهنم نه په مال سره منها د جهنم نه ولهم عذاب پر دے عذاب دائما سورہ دے سورہ جلونے وہاں حادی نشتو حادی خلے لگی خوراوے سے خلے خوراوے بیا بتو ساگی خلے مبان دی گرہ بیا بتو ساگی والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا قال من الله والله عزيز حکیم اللہ تعالیٰ لگا سرنگے تو قطع طریق حال بیان انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا دا تفصیل سره تیر شوی هم درنګې د سارق بیان کوي آپ قطع طریق دا څه ویلې قطع طریق مېز کې د چی بیان منځ کې شي باندې جهاد د فساد د فکول د جهاد د فساد د فکول د جهاد امن قائمول د چې د زمکه کې د خدای مخلوق د 6 ملو امن من ته دوباره نه ته هر سړی مړکای نه خدای بندگانو ته امن مل مسلمان سے عبادت په اسانه طریقې سره جهادي د مقصد د جهاد محکم د فساد بیان دی رسته د فساد بیان دی منځ کې د جهاد بیان دی چې د فساد د فکولو د لپاره چه دی جهاد دی چې جهاد ته فساد وایي دا سلام مسلمان جوړیږي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما غل سړی او غلا ښځه سره کله چې دا دواړه غلا وکړي کوم مال پټ کی هغه مال محرزه څنګه رسیږي قیمت د هغه 10 دراهم تا لاسو درهم تا هغه مال څنګه حفاظت انتظام وي طالب ورپسې چاوي هغه قیمت دومره وي چې څوره رسیږي لاسو درهم ته رسیږي پټ کړل وای خستله د مال واخستو په پټی طریقې باندې و دا سړی حکم داده
گیر شو سگوت وشه لاس ونه چه سماگا پتا کونی لاسی ساری دنیا کی صدا آغا سڑای دے سدی دا آمن خراب آوانی دا خلق مالتا چه رسوالی نقصان والسارق والسارقہ جو قرآن کریم اعلیٰ ذکر کے ادنا اور باندھے عطف گئی أيديهما ملسن ہاں أيديهما سنا دے پھر سنا ہونا کاٹ بوڑا نا ایدیہما کی ضمیر سارق اور سارقے طرح ہے غلط اور غلی حزی طرح ہے بوڑا حزی نا حزی غلا وکڑا حزی لاس کاٹ سڑی غلا وکڑا سڑی لاس کوئی شدی بات بوڑا نہ ہونا ہے تو اسے ہاں کہ حزی سڑی پہ شہری کی کڑے ہوا بیار دعا دی دل تے ویلو قرآن اللہ ذکر کیا اتنا اور باندھے آتا قرآن وی اقیم صلاة دا سینہ دی میری تھے حاجوی تاسم منزنہ قرآن اعلیٰ ذکر کرلو اعلیٰ صرف رجل دے سڑائے او ادنا اور باندھے آتف دے غاو سر اچھے مراد دے خود بخود سے سڑائی تاسم منزنہ کہوئے اے حاجوی تاسم بدل تا سوائی والسارق والسارقہ الزانیت والزانی پغلے کے او زنا کے اللہ پاک دا حج ذکر صراحتاً کرے دے او دا سڑی تبعی نہ دے کرتا ہو تبعاً صراحتاً کرے راز سے دے بدی راز دا دے زنا او سرقا دا حدود دی دا چیزی غلط حدود کی شبہہ راشی تندرئ الحدود بشبہات حد پا شبہ سر دفع کی گی حد نہ جائے معمولی شبہ پیدا شو یہ حد نہ جائے خبر بولی دیو جن اللہ فرمائی سڑائی او خزا دوائی سڑائی خزا ہو کی نشتا دے شبہ پیدا شو تو شبہ پیدا شو لا حد پہ نہ جائے والسارق والسارقۃ سارق سڑائے غال سڑائے والسارقۃ سارق خذا فقطعوا کله چې بغلا وکړه اور باندې ثابت شولا مال محرزای پټ هغه مال څه دغه ملو سبا چې د کلام پټ کړي څلو سونه کټوای شي نه شي یو 100 روپیا 1000 روپیا کتاب دې نه په هلوس نشي کټوای نه او تداویل دی علماء و فقهاء و ثلاث درہمونا کامی اگے کی قطع دیاد نشتا دی لاز درہم یاد دے کے مات برابر دین ما فوقی دورا مال پٹ کے خدا سیانا یہ دا سے مال لزغا غیر محرز دے اے ملا تو قبرستان کیا کرنا دی خیلر کی سے ٹکٹر چاونا رگاٹ کر ڈاک دا 500 لرگائی دے بسونے دی یو لاکھ لاسر کے نشے کٹھا والے ویلے اموال محرز نہ دے اگر حفاظت نشتہ دے غیر محفوظ دے ہے اموال صداقے دے حفاظت باقاعدہ انتظام بھی چوکیداری بھی تالاوی غی بھی دبازور کی چوکیدار 10 مال پٹ کے قیمت سورئی عشرت دراہم لاس دراہم ترسیگی داغلا ثابت شولا فقطعوا ایدیہما لسونا ہونا چیک لاز درہم کو لیکن ساور چیز چیز ضروری دا درہم نہیں چندے والا درہم دا اس حکم رئیس دی دا درہم نہ دی چندے والا چندے 700 روپے جزا 40-50 ہزار ترسی جزاء بما کسبا دوی تبو بدلاوی کولشی جزا بوید کولشی جزاء اغا جزا بما کسبا بسبب دلاوی دنوارو کڑی دے کسب دغلینا نکالن دا عبرت دے
من الله دا الله دا جانب نه دا حکم دی صدا شای لاس به کټاوي څنور معاشره ته امن ملاوشي شی ملاوشي امن قرآن نه بغیر امن رسی نرسینا ها उसके څنور معاشره ته شی ملاوشي امن ملت نکالا من الله اے صدا به عبرت سید الله تعالی طرف نه الله حکم باندې نافذ کا کاټ کا لاس ونه سمازات کې ګرځي خلکو د پاته ولګي دا حال دی بیا موږ نصیحت کا चुगला ना دنیا دی وغه ته لاس ونه کا زانی संसार کا بیا د وخت داس قاتل پنسی کا بیا د وخت وای کی नहीं دا قانون ستانو زکه دی انسانانو قانون کې قدم نه دی نکالن دې پر چې وګرځي کې عبرت من الله دا الله د جانب نه د امن خرابولو د قانون خدای جوړ کړ امن الله ته ډېر محبوب دی امن خدای ته شعر دی ये ख्वाब ډېر خوا دا رنګي امن ضروری هم دی قوانین هم سخت دي قوانین سخت امن منا هر وای د اسلام وای چې امن ما هر وای امن والا اسلام دین څه ده امن والا داعی ده والله عزیز حکیم الله غالب ذات ده الله تعالی غالب ذات ده حکیم حکمت والا ده الله غالب ده مغلوب نه ده دا کوم حکم تاسو ته نافذ کو قانوني راولېګل دا حکمت نه خالی نه ده حکمت څه ده حکمت دا ده چې ونه لاس پرې کا نور امن अमरोश यो कंपनी यो شای جوړ دا غیر استعمالولو د پارا قانوني پرچا او سرای قانون سرای خدای مخلوق جوړ کو انسانان او د دې استعمال د پارا خدای په قانونم چې बात دا شی ژوند تیرا وای بیا به تاسو زندگی خاوي کدی نه الټا چاله کوئی بیا بچی کیو روانه کی नुकसान قرآن دا د انسان د تخلیق لپاره دا یو نظام یو ضابطه حیات دی د ژوند تیرولو ضابطه د قانون دی ومن تاب من بعد ظلمه واصلح ومن تاب هغه چا چې توبه وستله در سره کینا دغلینا من بعد ظلمه پس د ظلم د دینا بلای وکړه آرامت عموی خونی ته سلاړه لاجی سے وره دی وره خونی ته سلاړه لا څه څه غلط کړو کوم ملک اٹھا ته مو دغلې شه دو کور نه خبره مولا صاحب نه د کتابونه پټ کړلو خدای به ته مکار شي مسلمان خدای کا ایمان عدالت تا کیسه نه ده نو سړی چې شي غلې باندې ایمان سیو واصلح اغا سرقه مال مسروقای چک واپس مال یو له اوستوجي چوته ونه کوي چوته ډېر د شرمې کوم مو پس قانون ته مخامخ شو بیا ما پېښته بیا قانون ته زواره سیده خبره کنه عدالت ته بیا ما په نشته دا هغه کې څه کیس نه ده شروع شوی کیس عدالت نه ده مال مسروقای واپس غلو پل مالک ترا زړه کې ور باندې خمان شو فإن الله یقینا الله لا صدق یتوب علیه الله تعالی قبول د توبې کوي په د باندې د توبه خدای شي او کچېتا انم سره ما شوبې چې ما توبه ده خدایا زمال ور کوم زلاس مونږ ما کټاو یو قطع دیت ونه بس ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی سره غفور رحیم دار بخون کې هغه چالرا
چې توبه وباسي رحیم مهربان دی هغه چا باندې څنګه مرشي به ته وي علم تعلم آیا ته دا پته نشته الله تعالی چا ته سفر وایي چې لسونو کټول ته یې سفر وایي دا خو د انسانانو امن خراب کړی و دا سړی د انسانانو دپاره الله پاک دې ته حاجت نشته چې لسونو کټول ان الله بشک الله تعالی له ملک السماوات والارض دلاره د بادشاہ د اسمانونو د ځمکې او د من یشاء عذاب کوي هغه چاله چې وغواړي ويغفر لمن یشاء بخنه کوي الله هغه چاله چې وغواړي والله على كل شيء قدير الله تعالی په هر شي باندې قدرت لري يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا منافق ډېر د نقصان والا کارونه کوي دا د لستونی منګور دی دا ایته د جامع د صاحب سړی دی تو صحیح ځامن نه موږ ایمان راوړل لا یا ایها الرسول دا تسلید نبی لرم اے نبی لا یحزنک الذین خفاد نکی غمجند نکی تالر هغه کسانو یسارعون فی الکفر چو دی بیڑا کئی دی محنت جلتی کئی او واقعی کی دن کی دی فی الکفر بکفر کی من الذین اغو خلقنا سمنافق قالو دی وائی آمنا بی افواہهم مونگا ایمان را وڑا دی دا خبر دا دی بس شده خلی دی ولم تؤمن قلوبهم ددو انرونو ایمان ندی را وڑا ومن الذین ما غم جن کی گا دا اغو خلقنا آغا کسان بازی آغا کسان حادو سغا یهودیان دی سبنی قریظہ دی دا مدینی او یا یهود خیبر دی دین اما غم جن کے گتا سماعون للکذبی دوی اوریدون کی دی سماعون دوی اوریدون کی دی دا تانا تا تجسوسه دا پر روشی او بیا ته نه خبره یوسي هغه خبرې سره بیا نورې خبرې ګاډي وړي نورې وروره چې چاته سړی ستوي جواب د پاره چې ما دا جواب صحیح ورسېږي هغې جرګې کې داسې خلک ستوا څه د تا خو صحیح خبره ورسېږي نورې د پیغام ونړوي الټا د پیغام ونړوي جاسوس خو سړی پیغام وړي که نه ځنه خلکو ټول دا شهیدي که دا اصول دي داسې سړی سره واسطه به تا خبره صحیح ورسېږي دا منافقان د نبي خبرې تقلید ونیسي او بیا دې سره خپلې خبرې چې میلاو دا جاسوسۍ کوونکي دي سماعون دا جاسوس دي د تانا خبره تانا واوري لقوم هغه قوم لره آخرون څغه نور دي بیا بنی قریظه ته څه کوي هغوی ته کیسې وي تا جاسوسي ورته دا منافق ای تا جاسوس دی تا سمرچې کې ناست دی ای تا دشمن ته څه کوي ای تا د حقیقت حال بیانوي دا ځکه دوره نفار دي دا ځکه وسله نشته دا ځکه کمزوري دشمن ته ونه شي ته راتلی چې تا کې نه منافق نه لم یاتوک چې هغه تا ته نه دي راغلي اهل خیبر دي یحرفون الکلمه دا منافقان یحرفون الکلمه من بعد مواضعه دا بدبختان یهود څه دي دوی بدلوي یحرفون الکلمه یغیرون دوی تورات کې بیا تبدیلی کوي من بعد مواضعه پس د هغه ځایونو د دوی نه صدیقي یو حکم لیکلی دی هغه حکم میټاو کې بیا ورکې چې بل شی ولیکي د
رجم والا آیتونه څه دي تورات کې تو تراشي تانا پښتنو کې څنګه اے نبی جی دغه څه حکم دی یا د دې خو رجم دی د څه شي د زنا دې لپاره حکم د رجم دی دا خبره ال د زیوسی هغه به چې کوي د رجم والا آیتونه د تورات نه شي بس میټاو کې بیا کې رجم په ځای چې ولې کی څه دوری دي دوری تورات کې دوری دي دا څه سي اے نبی دا هولټای ایمو کتاب یې جدید پر دوری دي او حالان کې الته په حقیقت کې چېو رجم نو دا بدبختان څه کوي دا يهود هغه صفات بدلوي هغه آیتونه بدلوي د خدای نه یقولون دوی وایي بیا څوک وایي ان اوتیتم هذا یقولون دا یهود وایي دا علما د یهود ان اوتیتم کچیر تاسو ته راتلل وکړل شو هذا په دغه حکم باندې څه مونږ وایي تاسو لرا بخذوه به قبول کوئ درجه په ځای باندې چې وي تاسو ته محمد علیه السلام وایي جدید لپاره چې دوری بیا ومنو کچېری له سنا رجم دی بیا ماما سنساری دی بیا چې لم توتو کچېری تاسو ته راتلل ورنکړل شو دغه حکم باندې دغه شاید سمونګي درته وایو فاحذروا ځان ونه وساتئ دا دروغ دی دا بدبختان دا د یهود علما دا کو ومن يريد الله فتنته سوچ اراده لري چاته الله اراده وکي فتنته د کفر ده لم تملك له من الله شيئا پستن هرگز نه مالک پست هرگز نه مالک کی دلرا مالک نه من الله د الله د طرف نه شيء اندهي څشي بیا بدای کافر وی منافق ته بچوای نشي اولئک الذین دا کسان دي لم يرد الله چې الله تعالی نغواړي ايطهر قلوبهم کپاک کی الله تعالی زړونه د دوی د کفر الله نه ویریږي چې الله د تا په لاس کې د مزرونه دي تا څنګه خواخه یې ماشه مان نه ډکای مان طرف تم بیاي کومه طرف له په دنیا خزيون دوی د پاره د په دنیا کې رسوایی ده منافق د پاره شرمندگی ده منافقانو د پاره شه او يهودو د پاره دنیا کې رسوایی ده جزیه ده جزیه ټیکس ده ذلت ده مسلمانو بلدستی کو منی خړستر کې بجوان چیک خان صاحب چاہتے آئے مسلمان ته آئے مو باندې چې وشو مسلمان دې څه وشو مسلمان اصلي د خان صاحب نه یې چې هغه د انګریز ټټو دی مسلمان خپل مقام پرې حاجی صاحب مسلمان خپل کور پرې ولهم فی الاخرة عذاب عظیم مسلمان د دین لپاره مهنت نه جهاد نه کما حق تبلیغ د مدرسه کې څنګه شان حق د دې دی د دین د خدمت هغه کوي نه مړه د ملاقات دی د چا کار دی ملاقات دی میګاله د جلسه او مولای نو څه څه کوي شو ملاقات می څه کوي مولا دې پرې خو خوښ نه مولا بچي ولهم فی الاخرة او اشتاد ویل پر آخرت کی عذاب عظیم عذاب لوی قرآن د انقلاب کتاب ده کنه ده انقلاب روانی سماعون للکذب داخل جاسوس کون کری د دروغ اکالون لسوخت دارش وقت واردی حرام خری فإن جاءوك کچیر تالر راشد فحکم بینهم دوی ته بیان فیصله وکړه چې تا حکم جوړ کی ته دوی په مابین کې وچو حق فیصله
समझौता ونه کې چې ونه کې समझौता बना کوي په اسلام بچا سره समझौता نه فاحكم بينهم تا د فیصلې لپاره حکم وګرځي د دې مان کې فیصله کوا د دې مان کې فیصله وکا او اعرضانهم یا د دوی نه اعراض وکا فیصله کوي کنه کې تو مرضی دی د فیصله کوي صحیح فیصله وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ كَچِرِ تَدْ دوی نه اعراض وکړي د فیصله کولنا يَضُرُّكَ شَيْئًا دوی هرگز ضرر نشي رسولی تعالی را پیغمبر شیئا لغوندې ان حکمت وروي کچری تا فیصله کوي د دوی په مابین کې فحکم بینهم بالقسط ته فیصله وکړه د دوی په مابین کې په عدل سره فیصله په څه وکړه اے لګي درکو ته ورسې لګي بیا تاسو پر ورته فحکم بینهم بالقسط کافر د تراولو ملا صاحب تانی اعتماد کافرانو راولو په سلامت هغه مانس کې حق په سلامت د انصاف کافر مان کې هم طرفداري ان الله يحب المقسطين یقینا الله تعالی سره الله خو خوي هغه خلق سره عادلان دي وکيف يحكموك دا شکایت څنګه وتا حکم جوړ کی حقیقت وعندهم التوراۃ او دوی سره د تورات فيها حکم الله پدې کې حکم د خدای تعالی د عادل سره ثم يتولون من بعد ذلك او بیا دوی ګرځي د خلق من بعد ذلك پس د حکمنا وما اولئک بالمؤمنین دا خلق ایمان ولا ندی دا تورات باندې تورات په باندې خپل تورات دا به سالي نه مونږ ان انزلنا التوراۃ منزل کړه د تورات فيها هدى پدې کې هدایت ده تورات کې هدایت ده ونور پدې کې نور د خدای تعالی دې دفع د شبهات دې يحكموا به النبيون صدقان فیصله کول پیغمبرانو د بنی اسرائیل انبیاء د بنی الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله الذين اسلموا